یو مجلس دی، دا داسې یو محفل دی چې په دې کې د الله او د رسول ذکر کیږي، په دې کې ذکر د اهل بیتو کیږي، ځکه چې دا پروګرام د هغې د ایصال ثواب په سلسله کې منعقد شوی دی. نو دا ډېر روحاني محفل دی، عرفاني مجلس دی، وجداني مجلس دی. محترمو دې مجلس کې د رب ذوالجلال رحمتونه راوریږي، دې مجلس باندې انوارات راوریږي، ځکه بخاري شریف کې روایت دی د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله داسې یو مجلس وي چې په هغه مجلس کې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذکر کیږي. ګڼ شمېر کتابونو کې دا روایت دی چې کله داسې یو مجلس وي چې په هغه مجلس کې د الله او د هغه د رسول ذکر کیږي، رب ذوالجلال ملائکو ته وایي ای زما ملائکو په دغه مجلس په دې خلکو باندې ګواه اوسئ، د دې خلکو ما مغفرت وکړو، دا خلک ما وبخل. هغه ملائکې د رب ذوالجلال په دربار کې عرض کوي یا رب ذوالجلاله دې مجلس والا خو ته تا مغفرت وکړو، دې مجلس والا ته تا بخشش وکړو، خو په دې مجلس کې داسې یو کس دی فیهم فلان لم یرد انما جاء لحاجة. یا الله دې مجلس ته داسې یو کس راغلی دی، داسې یو پلان کې شخص دې مجلس ته راغلی دی چې انما جاء لحاجة، دې کس خو نه د الله ذکر وکړو، دې کس خو نه د هغه د رسول ذکر وکړو، هیڅ یو تسبیح هم ونه ویل، ذکر هم ونه کړ. یا الله دا انسان دې وبخلو که دې ونه بخلو، انما جاء لحاجة. یا الله دا انسان خو داسې تېرېدو څه حاجت دپاره دا انسان داسې دې مجلس ته رالو، نه ستا ذکر وکړو، نه ستا د محبوب ذکر وکړو، هسې څه دنیاوي څه خپل ذاتي حاجات ته دې انسان خپل حاجت ته دې مجلس ته رالو، دې مجلس کې کېناستو. آیا دا انسان دې وبخلو که دې ونه بخلو؟ رب ذوالجلال هغه ملائکو ته فرمایي هم القوم لا یشقى جلیسهم، ای زما ملائکو د دې په مغفرت د دې په بخشش باندې ګواه اوسئ، داسې خلکو سره دې ناست دي چې په دغه مجلس کې د الله او د رسول ذکر کیږي. لا یشقى جلیسهم، دې سره چې څوک هم ناست دي دا بدبخته نشي کېدی. ما ورسره د دې انسان دا مغفرت هم وکړو، د دې انسان بخشش مې هم وکړو. محترمو دا داسې مجلس دی چې دې مجلس کې لږه غونډه کې ناسته، هغه انسان که د خپل حاجت دپاره راغلی او د الله او د رسول ذکر نه کوي، نو بیا هم رب ذوالجلال دې انسان ته مغفرت او بخشش نصیب کوي.